الله الرحمن الرحیم. د ټولو له مخه ستاسو د ټولو لپاره او د ټول پښتون افغان ولس لپاره د ټول پښتون افغان ولس لپاره د عقیدت ګلونه ارمان شهید ته وړاندې کوم ستاسو د ټولو لپاره. وروڼو خویندو، د ارمان شهید ارمانونه یعنې د ده سیاسي وطني کامي هدفونه څه وو؟ ارمان لومړی د پښتون افغان قومي وحدت و. ارمان لومړی په دې ملک کې د محکومو قومونو خپلواکي وشوه. ارمان لومړی په دې ملک کې د محکوم پښتونخوا وطن وحدت وشو او ارمان لومړی داسې وفاق وشوي په هغه کې به د قومونو برابري او ولسي واک اختیار به وي او ورسره ارمان لومړی ټولنیز عدالت وشو. د دولت صحیح تقسیم یې وشو او بشپړه انساني ازادي وشو. وروڼو خویندو، نن موږ په کوم حالاتو کې د شهید ارمان لومړي څلوېښتي جوړوو؟ نن حالات دا دي چې پښتون د یو مرئي غلام قوم په حیث په دې ریاست کې د مجبورۍ شپې ورځې تېروي. دا یوه خبره زه په دې وضاحت کوم چې په دې باندې بیا ځینې خلک کله کله خوابدي شي. دا ملک کې 80 کاله د پنجاب د مقتدر استعماري طبقاتو حکمراني دوامداره روان. موږ د پنجاب د ولس خلاف نه یو او د پنجاب د مقتدر استعماري طبقاتو خلاف مبارزه د ځان د خوارې فرض ګڼو او په دې کې پکار هم دا دی چې د پنجاب ولس مرسته کړې وای خو د نه شعور د لاسه او د ځینې معمولي ګټو دپاره دوی چې دی دا زموږ د محکومو قومونو پښتون، بلوچ، سندي، سرایکل مبارزه ته هم یو قسم په بد نظر په بله والا باندې د غدارۍ مترادف کوي. وروڼو خویندو، ریاست پالیسي دا ده چې هر چا د خپل قومي وحدت خبره کوله، چې هر چا د خپلې قومي خپلواکۍ خبره کوله، چې هر چا پر خپلو شتمنۍ باندې پر دولتونو خزانو باندې د خپل ولس اختیار غوښت او خپل تهذیب و تمدن و ژبې کلتور
خوندي ساتل غوښت او د آئین او د قانون حکمراني غوښته او په آزاد جمهوري افغانستان کې امن خوشحالي غوښته او په ملک کې د فوج او د انټیلیجنس ادارو په سیاست کې مداخلت غوښت دا د دوی په نیز د دې سټیټ غدار د وفادارۍ ګز یې دغه نه چې هغه زیات وفاداره دی که د فرد په توګه دی که د طبقې په توګه دی که د شعبې او د مسلک په توګه دی چې هغه پښتون بلوچ سندی سرایکی دایمي غلام ساتل غواړي او د هغه په خلاف باندې یو ځای نایو ځای د دوی جوړ کړ سوي ډلې او ګوندونو برخه وي د دوی په نیز هغه غداران دي چې څوک د خپل ملت خپلواکي وحدت قومي تشخص او پر خپل وطن باندې د خپل ولس اختیار غواړي د دوی په نیز هغه غداران دي بالخصوص پښتون افغان غداران دي چې دا په آزاد جمهوري افغانستان کې مداخلت بندول او سوله امن او خوشحالي غوښتل نو ورونو زموږ دوی باندې دا د دوی په معیار باندې غداري ورته وایي پر موږ باندې لازمي ده دوامدارې دې سره تاسو ویناستئ چې ارمان لوړي څه ګناه کړي وو او د پی ټي ایم ګناه څه ده او د قومي مترقي جمهوري ګوندونو د پښتونخوا وطن په ګناه څه ده ډېره ساده خبره ده لومړی خبره دا ده چې پکار هم دا دی چې داسې ګامونه واخیستل شي چې ترهګري له سره د ختم کړل شي دهشتګردي ترهګري دا دهشتګردۍ موږ ټول پښتون افغان متاثره کړو له آمو تر اباسینه له بولانه تر چترال مګر بدقسمتي دا ده د افسوس مقام خبره دا ده چې څوک د ترهګرۍ سره مرسته کوي ترهګرانو سره هغه د دې سټیټ او د دې ملک ښه وفادار خلک ګڼل کېږي او چې څوک د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي د هغه انجام د ارمان شید رنګه شهادت دی د ارمان شید واحد دغه دا و چې ترهګري به ختم کېږي د پی ټي ایم او د نورو ګوندونو په ډورلایي کې مظاهره دغه ونه تقریبا 4 ځله په بوري کې دا واقعیت وشو 4 واره په بوري کې دا واقعیت وشو نو یو ځای چې یو څوک د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي د پولیس تحفظ غواړي د ولس تحفظ غواړي په پرامن طریقه غواړناسته د درنه ده بس
نه تا ته څه وی نه ما ته څه وی خالي دغه وی چې دا حالت به ختم شي او د هغه سره دا برخود د ده شهادت اسپتال ته نه یې رسول بیا جنازې ته خلک نه یې رسول بیا د تاریخ تر ټولو لویه جنازه چې په دې زموږ جنوبي پښتونخوا او بلوچ علاقو کې تر دې لویه جنازه د یوه سیاسي لیډر یا د هېڅ هغه لویه جنازه نه ده شوې لکه د ارمان شهید رسول وسلم او د نړۍ تقریبا 42 هېوادونو کې مظاهرې او د جنازې لمونځونه وشو داسې ساده خبره خو نه ده نو وروڼو اوس بنیادي خبره دا ده چې دا د افغانستان او د انډیا په والا باندې چې کومې خبرې کېږي دا یو قسم ساده خبره ده نن د دې سټیټ واکداران معنا فوجي اسټابلیشمنټ او سیول بیروکراسي او ځینې د سیول ملیټري اسټابلیشمنټ لاسپوڅي سیاسي لیډران یا ورکران یا د دوی ګوندونه چې دي هغه دا خبره کوي چې د افغانستان کې امن څه دی په کشمیر کې امن څه دی یا افغانستان کې امن څه دی د کشمیر له لارې به راځي دا موږ بالکل ردوو موږ افغانستان کې امن غواړو افغانستان کې امن غواړو سوله غواړو خدای دې وکړي چې په کشمیر کې زموږ سوله راشي امن راشي موږ د دې مخالف نه یو د دې مخالف خو موږ نه یو مګر دا شرط تړل دا شرط چې په افغانستان کې به تر هغو پورې امن نه راځي چې تر څو پورې په کشمیر کې نه راغلی د دې موږ په سخت الفاظو باندې مزمن کوو او دا تر ټولو غلطه نظریه ده او تر ټولو غلط د دوی چې دوی طریقهکار اصلاح کوي او بله خبره دا ده چې زموږ د ملک د واکدارانو په دشمنانو کې هر سټیټ خپل ځان کې دشمنۍ او دوستۍ او مخالفین ساتلي دي دا تاسو یقین وکاسئ چې زموږ د ملک د اسټابلیشمنټ واکداران چې دي د دې تر ټولو لومړی دشمن چې دی دا انډیا نه ده دا پښتون افغان او افغانستان ولې څوک ته جواب ووایي دې خبرې ته دی ټول پښتون افغان دویمه خبره دا ده چې موږ غواړو دغه چې افغانستان کې امن وي دا نن چې کوم مذاکرات شروع دي مذاکرات د امریکې او د پنجاب تر مابین دي چې دا هیڅ کله دا مذاکرات د پنجاب او د امریکې تر مابین دي دا د پښتون افغان دپاره ناقابل قبول دي مذاکرات به د افغان تر مابین دي دویمه خبره دا ده چې د افغان او د افغان تر مابین نو لہذا دا خپله ډېره چپه ده سمه نه ده چې موږ غواړو دغه چې بنیادي شخړه چې دا د کابل او د لاهور تر مابین بنیادي ستونزه چې دا د لاهور او د کابل تر مابین او دې ته یو څوک هم نه تیارېږي چې دا مسله چې ده دا د کابل او د لاهور تر مابین یا د اسلام آباد تر مابین ده دا دوی دا خبره پټه کړي او خبرې ته بل رنګ و شکل ورکړي نو وروڼو پی ټي ایم چې دی په صحیح معنا باندې ډېر لوی همت کړی دی د دې مشرانو منظور پښتون ځای واخلي بیا تر دې ټول قیادت چې دوی غدي دا ته خان زمان کاکړ صاحب به ناست دي دا ته ننګیاب صاحب به ناست دي دا ته د دوی چې کوم عالي وزیر دی او د تللي دوی نور مشران دي محسن داوړی دی ډاکټر سید عالم مسعود دی
زه د ځاني نومونه به نمازه دغسې بشره ګوهر خور ده په دې کې چې ده وړانګه ده او په دې کې چې دی مطلب دا دی چې په دې خبره پکار دی ځان به پوه کوو تاسو پاس هم کوو د دې خویندو ذهن کوو د دې وروڼو ذهن کوو چې سیاست چې د خپل قومي هدفونه دا به په تدبیر باندې تدبیر به وي جوش به وي جذبه به وي مګر د دې رهنمایي په تدبیر کې پوهې به کوي رهنمایي څه ده نو وروڼو خدای دې تاسو ته نور توفیق درکړي د مشرانو ته د وروڼو خویندو ته نور توفیق ورکړي چې موږ دا خپل ځپلی ولس دا هغه ځپلی ولس د ده مور خور په خیسور کې نه ده محفوظه هغه ځپلی ولس هغه مور هغه خور هغه پلار د ده زوی په بوري کې هم پر یو چارسو باندې شیک کېږي وینې تویېږي او د ده معنا د اف آی آر هم حقداري نه وي هم به اف آی آر خامخا درجېږي هم به د ارمان لوړي ارمانونه خامخا زموږ ولس زموږ ځوانان زموږ قام بېکره کوي او هم ورسره د دې ملک چې کوم استعماري خویونه دي دا خویونه بدلول او یو قومي وحدت راوستل دا انشاءالله تعالی دا د دې ځوانانو د دې مندو خوندو د دې سپین ږیرو دا دوی په کوم حالت کې او په کومه جذبه او په کوم احساساتو جذباتو باندې د خپل قومي هدفونه د خپل ولس تر مخې وړاندې کوي نو یو واره بیا ستاسو د اسلام آباد د ټولو د پی ټي ایم د ملګرو د ځوانانو ډېر قربانۍ کوو چې تاسو ډېر ښه سیمینار دلته ساز کړئ او نن په ټوله دنیا کې چې چیرې پښتون افغان وجود لري په ملک کې دننه او له ملک د باندې زموږ پر ګران شهید ارمان لوړي باندې د ده په قربانۍ باندې او د ده په همت باندې ږغاوې کېږي نو خدای دې وکړي چې موږ تاسو په شریکه باندې د ارمان لوړي ارمانونه سرته ورسوو دا و د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي سکرټري سنیټر قدرمن عثمان خان کاکړ چې په وینو کاروبار شي بیا صحیح یم چې په وینو کاروبار شي بیا صحیح یم چې حساب د وینو غواړم نو غدار یم اوس د بلې وینا دپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر قدرمن فرات الله بابر صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو خپله وینا وکړي قدرمن فرات الله بابر صاحب Bismillahirrahmanirrahim. First stage bandinas todo gran qadamando हाल के मौजूद टोल जवानानो जमा बच्चों टूर्नामेंट टीटीएम का आइस्ताय ना गाँव इधर कंप्लेंट पेश गाँव में से हुई द अरमान शहीद पाते अरमानों पूरे कवर न पारा द देर होने वाली बस करे बस बंदे पटोल पाकिस्तान के मा ख्याल के सलवीन नजियात खारूर के ददा से होने बंदोबस्त करे और पाकिस्तान में बाहर निकले माँ ख्याल की कनो यो शहीद दपारा
په ملک کې دننه او د ملک نه بهر په یو ورځ او په یو وخت باندې د داسې تقریب اهتمام ما مخکې چاته نه و کتلی. نو زه پي ټي ایم ته مبارکباد وایم. زه د نیشنل پریس کلب اسلام آباد انتظامیه ته هم ستاینه د هغوی کوم چې هغوی تاسو ته دا حال درکړو. دا معمولي خبره نه ده، څنګه چې موږ ته پته ده چې په میډیا باندې کوم قسم دباو دی. په دې حالاتو کې نیشنل پریس کلب انتظامیه زه هغوی ته سلام پیش کوم چې هغوی مهرباني وکړه. زه دې حال ته اکثر ځم راځم او نن نه یو لس ورځې وړاندې افراز صاحب خټک صاحب سره هم دلته راغلی وم او زموږ دلته کې اکثر تلل راتلل کېږي. خټک صاحب تاسو به چرې دا حال داسې ډک نه وي کتلی څنګه مو چې نن وکتلی. او دا د پښتنو یوه قومي جذبه ده چې دا ټول په دغه ورځ باندې راغونډ شوي دي. او خټک صاحب اوس به تاسو ګورئ چې دلته کې ډېرې کیمرې وي، د خلکو نه زیاتې کیمرې وي، نن صرف 2 کیمرې دي. زه دغې 2 کیمرو والا ته هم مبارکباد ورکوم. موږ دپاره دا 2 کیمرې د 200 کیمرو نه زیاتې دي. نو زه دوی ته هم مبارکباد ورکوم چې په دې حالاتو کې که دا دوی ښودلی شي او که نه شي ښودلی، کم از کم دوی د خپل طرفه دا همت وکړو چې کیمرې دلته راوړو او راوړو. زه زیات وخت نه لرم، د ماښام ټایم دی. 2 خبرې تاسو مخکې کوم. یو خو دا ده چې دلته کې ذکر وشو د ارمان لودي د شهادت د دې FIR درج کولو. نن نه یو هفته وړاندې د سینټ هیومن رایټس کمیټۍ میټینګ و. عثمان کاکړ صاحب د هغې ډېر سرګرده ممبر دی او ما ته هم زه یې هم راغوستی وم سپیشل انوایټ. او هغې کمیټۍ کې چې کوم میډیکو لیګل ریپورټ دی هغې بنیاد باندې کمیټۍ د هغې ډېر تجزیه وکړله او دا حکم یې ورکړو چې